نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله العفو والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل عن قلب غافل لاهٍ. تیرہ جمعہ دا دعا متعلق خبر میں شروع کرے ہو او دا دعا پا آدابو کے یو ادب میں ذکر کرے ہو ادا چے دعا کوے دڑنا بکوے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم غافلی دا دعانا او دعا دڑنا نی صرف دخلی دوئی دڑ تعلق پسرنی دا اللہ نہ قبل ہے. تیرہ جمعہ میں پدے خبرہ کرے پدغه حدیث کی یو دویم ټکی راغلی دی ادا دی چې نامناسبه او ابسه دعا به نه کوې دا هم الله نه قبلی. دعا به هغه کوې چې هغه یو مناسبه دعا ابسه دعا چې هغه مناسبت نه لري او هغه خنی ابا نه غواړي گناہ کی دعا بنا غواړي. حدیث کې راځي یو سړی غلا لزی او دی وی خدای زما حفاظت وکړي چې په صحیح طریقه لاړ شم او راشم دا خو خدای پر ټوکې کوي. غلا خو الله منع کړی ده. یو سړی د حرامو کاروبار کوي ګډونه کوي په شیزونو کې او 2 نمبر مال خرڅي حرام خرڅي او اللہ تعالیٰ سنی سے کہ خدا زما پا دے کاروبار کے برکت واچ دے دا سوچو کہ ایک بار دے لگیا دی او دی حرام خرسائی دے لگیا دی سودو نہ کئی دے لگیا دی دا کاروبار دا گندو سیزونو دے لگیا دی حرام سیزونو خرسائی دے لگیا دی مسلمان لے دوکہ ورکی. حضور پاک فرمائی من غشنا فلیس مننا چاچے زما امتیانو سر و مونگ سر ٹگی اکڑا دا ما والا نہ دے ہر سیس پا دکان کے 2 نمبر خرسائی او دے گڑا کئی او اللہ تعالیٰ دی سے خدا کاروبار کے برکت واچے. یعنی دا زچے کم دا دوکے کار کوم دار لنورم کامیاب کے دا زچے کم حرام شی خرسوم دار لخ خرڅ کې ډېره ګټه پکې وشي. دا چې کوم سودی کاروبار کوم نو دې کې راله نور ګټه پیدا کې په خدای قسم الله پورې ټوکې الله وی دا مکه او ته کومه او پکې راله برکت واچو. الله وی مکه و دوزخ ته بځه مکه و دا پیغمبر امتی نه دي چې څوک دا کارونه کوي مکه و دا ګناه د په خپه کېږم او تسوي ته الله دار لخکا دا گناہ والا کار راله برکتی کا دیکھ راله ډیره ګټه واچوا دا راله دکان خو چلاوا په خدای چې دا خدای سره ټوکی کول دي او دا د الله نه حیات نه کې به حیايي کوي. څوک دا چا خلاف پیدا غنه پټ کوي دا خدای نه پټ خو نه شي کولی. څوک دا چا خلاف کوي هغه ته نه وایي ته خدای ته وایي خدای دې کې راله برکت واچو ټوله دنیا په دې لګیا ده. ہر سڑے نن سبا ٹول دا دوکے کاروبار کئی دا دروغ کاروبار کئی دا گٹے
ټوله حرامه ده، رزق حرام دی. 2 نمبر کوي مالم راځي ما ته دوا وکړه، تالم راځي ما ته دوا وکړه، ځان تم دعا کوي چې خدایا دې کاروبار کې برکت واچي. ولې حیا د خدای نه کوو؟ دا دعا نه قبلېږي. زر به وایي زما چې ډېرې دعاګانې وکړې نه قبلېږي، او ډېرې وظیفې کوم او نه قبلېږي. نه ته خدای پورې ټوکې کوې، حلال کار شروع کوې ما له پکې برکت واچوه. مردار کار کې خدای برکت واچوي، حرامو کې خدای دله برکت واچي، حرامو کې د خدای نه زیاتوالی غواړي. دا خو ډېر بې حیا او لا به قبلېږي نه، څنګه قبوله شي؟ هغه حرام دله خدای زیات کړي، هغه د ګناه کار چې کوي هغې کې دله خدای توفیق درکړي. دا ښه خبره نه ده، دا ګناه ده، دا ناروا دي، دا حرام ده. نامناسبه به نه کوې، دغه خو لا لویه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي تپوس ته لاړ، هغه بیمار و، په کټ کې پروت و، داسې ټپ شوی و، لا غیر ټپ چې ته شډوکي و، داسې ډېر زیات ټپ شوی و. رسول الله مبارک چې ورته وکتل حیران شو. هلکه وایي ته څه دوا خو نه کوې؟ وایي د الله رسوله کوم. او په دې ډېر زیات خوشحاله شو چې ما کره حضور پاک راغی. ډېر زیات خوشحاله شو چې ما له تپوس ته د دواړو جهانو مبارک سردار راغی. هلکه ته څه دعا خو نه کوې؟ وایي د الله رسوله کوم. وایي څه دعا کوې؟ وی زه ویمه چې خدایا په آخرت کې ما له ته کومه سزا راکې، نو خدای هغه په دنیا کې راکړه، خو په آخرت کې مه راکوه. د دنیا ژوند دی، د هغه خپل سوچو، یا 20 کاله یا 13 سال 50 شپېته تکلیف دې تېر بشي ختم، خو چې آخرت خو ټول عمر بیا ختمېدو والا نه دی هغه د آخرت زندګي. او د هغې سزاګانې او د هغې عذابونه بیا ډېر زیات سخت دي. نو الله ما كنت چې ته کوم عذاب ما له آخرت کې راکې، هغه هلته مه راکوه، په دنیا کې یې راکړي. رسول الله مبارک وفرمایل د خدای بنده نه هلته طاقت لرلی شي، نه دلته طاقت لرلی شي. چې دا سوال د الله نه کوې چې هلته یې مه راکوه، دلته یې راکړه، نو د خدای نه عافیت ولې نه غواړئ؟ سل الله العافیه، معافات غواړه، عافیت غواړه. او ته ووایه چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. ډېر جامع دعا ده. خدای په دنیا کې ښکلی ژوند راکړي، نیکو والا ژوند، د الله د رضا ژوند، خشته ژوند، او په آخرت کې هم خشته او ښکلې د ثوابونو ډک او د جنت او د خوشحالو ژوند راکې، او د اور نه مې د جهنم خدای بچ کې. د دنیا او بیا څه وایي؟ عافیت غواړه په دنیا او آخرت کې. عافیت څه ته وایي؟ دا زده کې د مارو دا ښکلې دعا ده. یا الله په دنیا کې مې د هرې پریشانۍ نه وساتې، او په آخرت کې مې د هرې پریشانۍ نه وساتې. ټولې پکې راغلې، پریشانۍ کې بیماري م راله، ناګهاني شړقونه م رالل، غمونه م پکې رالل، هر شی پکې راله. خدای زما معافات نصیب کې. الله معاف مې کا، معاف مې کا. چې تکلیف ورکې نو دا ته سړی رانیسې، خدایا ما معاف کا. په دنیا کې مې معاف کا، او په آخر کې مې معاف کا. د دنیا هم ښکلی ژوند راکه، د آخرت هم ښکلی ژوند راکه. او خدای دنیا کې هم د هرې پریشانۍ نه ما وساته، او آخرت کې هم وساته. هغه صحابي حقه دعا شروع کړه، نو خدای پاک جوړ کړ. نو دا نامناسبه دعا ده، ټینګېدی ورته نه شي. دا به نه کوې د خدای نه چې خدای پاک آخرت کې کومه سزا راکې، په دنیا کې راکې. دنیا کې ورته کم دی ټینګېدی شي. حضرت یو صحابي دی عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه، دا هغه زوی لګیا دی او دعا کوي. څه وایي؟ وی الله په جنت کې ښي طرف ته چې کومه سپینه ماڼۍ د خدای هغه راکړي. جنت کې ښي طرف ته سپین محل خدای هغه راکړي. زوی ورته وی بچې، پلار ورته آواز وکړه بچې، پلار یې صحابي دی، وی داسې مه وایه، د خدای نه جنت وغواړه. او چې جنت ته ورشې نو بیا په جنت کې سپینې ماڼۍ د دنیا دي، خاص شی مه غواړه چې جنت کې هغه راکه، هغه سپین محل او هغه پلان کې شی نه. الله نه جنت وغواړه، او د الله نه د دوزخ امان وغواړه چې خدای ما را دوزخ نه بچ کا. او بیا ورته څه وایي؟ وی بچې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي
چې زما په امت کې به ان قریب داسې خلک راشي یعتدون فی الدعا چې په دعا کې به زیاتې کوي، تجاوز به کوي د حد نه، داسې دعا به کوي چې هغه غیر مناسب دعا. نو غیر مناسب دعا مه کوه، بس ده ووایه چې خدای ماله جنت راکړه، ده ووایه چې خدای ماله دوزخ د اور نه بچ کړه، بس هر څه پکې راغلی. هغه څیزونه چې هغې کې الله یو فیصله کړې ده د هغې سوال به نه کوې د الله نه، چې الله وایي دا فیصله ده. لکه یو سړی بوډا شو او دی وی خدایه ما ځوان کا، د ځوانېدی شي، دا اوس الله فیصله ده چې بوډا کېږي به. او حضور پاک فرمایي وایي د هر څیز علاج شته، دارو درمل، خو د دوو څیزونو علاج او دارو درمل نشته، یو د بوډاوالي او یو د مرګ. بوډا واپس نه ځوانېږي، مرګ نه واپس بچ کېدل نه کېږي. دا د ګناه سوال دی چې خدای پاکه ما واپس ځوان کا، ما واپس اتلس کلن کا، ما واپس شل کلن کا. دا خوله به دې په دې سوالونو کوپی شي، خو الله که داسې الله کولی شي، الله قادر دی په دې څیزونو، خدای عادت نه دا نه کوي. دا خدای فیصلې کړي چې بوډا کېږي به. غاښونه مې ټول یو سړی ماله راغی، یاره مولوي صاحب څه دوا راته وکړه، ټول غاښونه مې ووتل، داسې په ژړا غوندې شو، غاښونه مې ټول ووتل. باباجي څو کاله او یو اتیاو خو به او داسې خو به مې باباجي په دې غاښونه څونه ټنه مال میده کړی دی، دا خو د جرندې د پل نه دې پې زیات شی میده کړی دی. در جرندې پل هم چې تاویږي نو له شل ورځې بس کار نه کوي، نو بیا هغه چې کوم جرنده کړی دی هغې ټکوي چې دا پل تېره شي چې د هغه نم ښه ماتوي. والله که د جرندې پل به دونه مال میده کړي لکه تا چې په دې غاښونو غنم او جوار او فروټ او نینې به دې پې ښه چیچلي او ګنې او کنه مولوي صاحب هغه بنته چې به مې غاښ خړم کو پوستکي به مې ترې وویست او هغه نینې به مې ټکولې، اوس نه شم ټکولی، مې د خدای خاطر وکړه، بس 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 باباجي بس واپس غاښونه د خدای نه مه غواړه. اوس ته خدای الوا ته جوړ کړی، الوا خوره، بس خدای را باندې الواګانې خوري، ته واپس ګنډېرو لځې، ته واپس نینې خورې، د نینو ارمانونه سوچ کې تا له خدای اوس وایي کیله خوره، تا ته خدای پاک وایي مالټه خوره، تا ته خدای وایي نرم او پاسته څیزونه ښه مزېداره په غوښه کې ماته که سرید ورته عربی کې وایي ماته ډوډۍ او دا خوره، څونه خوندور شی دی. اوس ته بیا ځواني غواړې، غاښونه غواړې. ما یې والله که 50,000 مولایانو نیکان دله سوال وکړي تا له غاښ د خدای نه غواړم، ځان لی ولې نه غواړم؟ زما هم ټول غاښونه وتي دي، غاښونه واپس نه راځي، ډاکټر له ده چې هغه دله غاښونه کښېږدي. دا سوال به د خدای نه نه کړي. حضرت موسی علیه السلام له یو ځل یو سړی راغی او خاص ملګری یو د موسی علیه السلام، وی زما یو سوال دی او دا به د الله نه راله کې. څه سوال دی لکه وی چې زما متعلق سبا بل ورځ څه کار کېږي په وروستو زمانه کې مستقبل ورته وایي چې زه پې مخکې خبرېږم. هلکه دا غورې مناسب نه دی. الله د هر چا نه وروستو ژوند پټ کړی دی. ما ته پته نشته چې ګنټه پس به څه کېږي، ما ته پته نشته چې سار به څه کېږي، ما ته پته نشته چې بېګاله به څه کېږي. دا خدای پټ کړی دی کې د الله حکمت دی. وروستو یو منټ پس هم پته نشته، 2 منټه پس هم نه ما ته پته شته او نه تا ته پته شته چې زما بچي سره څه کېږي، ما سره څه کېږي، زما مال سره څه کېږي، زما چرګوړي سره او زما ګډ او چیلی سره او مال سره څه کېږي. دا خدای پټ کړي، په دې کې د الله حکمت. نه موسی علیه السلام ته هغه وایي چې نه بس ما له دقه سوال وکړه، ته خو د الله رازدار یې، تا سره خو الله پټې پټې خبرې کوي، نو ما له به دا سوال د خدای نه کې. موسی علیه السلام یې را مجبوره کړه. هغه هم لکې دا راله چې ته ګورو الله خو دا شی پټ کړی دی، خو چې دې کې څه حکمت دی، څه راز دی په دې کې. ولې یو انسان ته الله دا نه ښایي چې سار له به څه کېږي او بل ورځ به څه کېږي. پیغمبر دی ورته هر څه معلوم دی، الله ورته ډېر څیزونه ښودلي دي، ډېر څیزونه، خو دې راز نه هغه هم نه دی خبر. ملګری هم خاص ملګری دی. الله نه سوال وکړه، الله زما دا پلان کې امتي دی، د ده متعلق چې څه کېږي سبا بیګا وروستو زمانه کې، الله دې پې مخکې خبره وه. الله ورته وفرمیل موسی ورته ووایه چې زه به کوم سوال قبول کړم ستا ده، خو دې کې ګورې خیر نشته، دې کې ما حکمتونه دي، دا ما پټ ساتلي،
دینه ما نه پیغمبر خبر کړی او نه له دې نه زه انسان خبرو هېڅوک هم نه خبرو صرف ما ته پته فرشتې هم دې باندې دي خبرې کړې نه موسی علیه السلام الله تکلک الله درنه سوال کوم خیر دا ولا دله قبول کوم د ده متعلق وایي دا قبول مې سړي ته وایي دا ستا متعلق چې څه کېږي ته به پې مخکې خبرېږي بله ورځ ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او هغه به سبا بله ورځ مري دعا قبوله شوه زر یې اس د پړي نه ونیوه منډی ته یې بوته میلې ته او خرڅ یې کړ پیسې یې نغدې کړ راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو وی چې په دې دوا قبلېدو کې د خیر نشته ما ته پکې څونه خیر راورسېد که ما ته پته نه وې لګېدلې چې زما اس مري نو اس به مړ شوی او بلا تاوان به مې شوی چې پې خبر شوم دعا دې قبوله شوه چې پې خبر شوم اس مې بوته په منډی کې مې خرڅ کړه پیسې مې نغدې کړې اوس که مري د چا به دې مري موسی علیه السلام هم حیران شو چې واقعي دته خو ډېره فایده ورسېده دا خو به یو انسان ته پته لګي چې سان له زما دا نقصان دی دا د هغې نه به ځان بچ کوي سوچ کې پرېوت چې الله دې کې ستا څه حکمت دی بل ورځ ورته پته ولګېده یو غلام دی ستا ابه په جمعې په ورځ به مري فورا غلام یې بوته منډی ته او په نغدو یې خرڅ کړه او خوشحاله دې پیسې جیب کې واچولې او موسی علیه السلام ته راغی وی تا خو خیر پکې نشته دا پکې بل خیر راته پته ولګېده چې زما یو غلام دی قیمتي جمعې پر ورځ مثلا مري به زر مې بوته منډی کې خرڅ مې کړه دا پیسې مې نغدې کړې اوس که مري د چا چې په چا مې خرڅ کړو هغه پیش او کار یې پیش بیا موسی علیه السلام حیران دی چې خدایه سړی ورته وایي ګوره ابه که دا پته نه وه نو بل ورځ به مې اس مړو بیا به مې د جمعې په ورځ مرایې مړو څونه تاوان به مې شوی تا راله د الله نه دعا وغوښته الله دعا قبوله کړه اس پیسې د دواړو نغدې شوې چې څو ورځې پس تېرې شوې نو ورته پته ولګېده چې مثلا د خالي په ورځ به زه مرمه چې دا ورته پته ولګېده دغه دی چې موسی علیه السلام پسې راخطا شو ای د خدای پیغمبره ما ته خدای علم راغی چې په پلانکې ورځ به زه مرمه هله شا به خدای پاک ته ووایم وی په ارام کښېناست ګوره الله دا شی پټ کړی که تا ته دا پته ولګېده چې میاشت پس به زه مرم په خدای که دا میاشت ته ډوډۍ مو خورې هر وخت به په جړه او انګولا او خلک د مرګ نه وروستو درېمې کوي تا به مخکې درېمې او څلورمې کول خلک د مرګ نه وروستو یو بل ته دعاګانو له ځي او بیا به د ټولې خویندې او میندې تاله د مرګ نه مخکې دواګانو له راتې چې په پلانکي روز پلانکي سړی به مري لویه غوغا به نه به چا کار کولی شو نه به چا روزګار کولی شو نه به څوک پټي ته تلل سبا مې هغه ګاونډي مري بل ورځ مې دغه د ترور زوی مري په بل ورځ مې دغه نیا مري په بل ورځ مې دغه کاکا مري بس یو بل له به تل په دې کلو کې صیبه دا وروستو چې خلک دا دوه درې ورځې مړو پسې ځي دا به میاشت مخکې یو بل له تل او دوا وکړې وتل دوا کې بلا سے مري امینه ته نه تا نه یاد ها دا قصې به الله پټ ساتي موسی علیه السلام لراغی الله ته سوال وکړه هله شا به بل ورځ مرمه حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه یا الله زما خو امتي دی هغه ته خو دا خبره تا ښکاره کړه چې بل ورځ مري الله بچې کا الله ورته وفرمیل ای موسی ما تا ته نه وي چې دې کې خیر نشته زما یو قانون دی الله فرمایي یو سړی ګناه وکړي او غلطي وکړي او ما خفه کړي یو مصیبت زه د هغه په سر ورغورځوم بیا مې پې رحم راشي نو هغه مصیبت د هغه په مال ورغورځوم زه یم زه دا مال به وله لږ هلاک کړمه دا اس به وله مړ کړم دا مرایې به وله مړ کړم دا 1,00,000 روپۍ تاواني به یې کړمه دې به بچ کړمه دا پې زما رحم راغی په دې سړي باندې زما غضب را روان و د یو غلطي کړې و د هغې غلطۍ د وجې نه زما قهر او غضب د ده په سر را روان و دغسې نه رحم مې پې راغی چې دا خو مسلمان نو راشه دا مصیبت د ده نه لر کا په دې اس یې ور وغورځوه یو اس به وله مړ کړمه لږ به یې خفه کړمه د دا م وله ډېره ده نو د خو اس خرڅ کړه خفګان خو دونه لید نه مصیبت یې بیا په سر ور روان بیا پې زمونږ رحم راغی مونږ وی راشه دا مصیبت وله په دې مرایي ور وغورځوه یو مرایي وله مړ کا چې دې باندې لږ دړمن شي نو دا م وله ډېره ده توبې به وباسي
نو دغه هغه مړی خرڅ که هغه دړی ونه لیده اوس بل څه پاتې نه دي چې دا مصیبت پې ور واچو هم د ده هغه سر پاتې دی ورته وی کفن ځل له تیار کو په دغه ورځ به خامخا مرې اوس دا نامناسبه سوال دی او زما وروڼو دلته کې تاسو په یو بله خبره هم ځان پوهېږئ بعضې وخت یو سړي وایي اوهو تاواني شوم اوهو فصل مې خراب شو اوهو پیسې رانه روکې شوې پلان کې کارو شو دا تا خدای خفه کړی الله دې ناراضه کړی دی الله دې خفه کړی دی نو مصیبت دې په سر راته نو خدای ستا سر بچ کو دقل دی لږ خفه کړی بیا هم د خدای شکر ادا کړه چې الله شکر دی حضرت ذوالنون مصري رحمت الله علیه ولاړ دی په مانځه او یو سړی ولا راغی ورته وی حضرت په مانځه ولاړ دی ده ولا آواز ورکړ وی حضرت غل راغی غټ نیم مال یې یوړو ډاکه راله ډاکوان راشي په خلکو په مخ کې وړي ده چې سلام وګرځو وی الحمدلله 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 هغه شاګرد ورته وی دا دې څه وی د مصیبت وخت کې خو حضور پاک فرمایي چې انا لله و انا الیه راجعون به او قرآن کې چې چاته مصیبت ورسېږي نو دا وایي د نیکانو خلقونه الله حکایت کوي مونږ ته اورئ نو تا خو الحمدلله وی الحمدلله هغه وخت کې سړی وایي چې څه خوشحالي ولا راشي ذوالنون مصري ورته وایي ماله خوشحالي راله که نه وی سم نیم ډاکوانو غون نیم مال یوړو وی الحمدلله مې په دې ووی چې نیم خو راته پاتې شو که نیم یې یوړو که ټول یوړو بیا به سو نیم خو پاتې شو په دې نیم زما د بچو ښه ګزاره کېږي هېڅ خبره نشته یو مصیبت به په ما راته ما نه الله چېته خفه شوی هغه مصیبت زما د سر نه خدای لرې که زما په مال یې ور واچو که دا زما په سر راغلی وي او زما دا نیمه کپره یې والی وي بیا به سو زما دا نیم وجود یې والی وي بیا به سو شکر نو باسم چې مصیبت نیم مال لاړ زمانه خدای خو ظلم نه کوي قرآن شریف کې الله فرمایي یو ویښته زرم الله ظلم او زیاتې نه کوي موږ زر وایو یاره دا هلکه ته ګناه ولې کوې ته ناروا ولې کوې ته حرام ولې کوې ته مونځ ولې نه کوې مونځ نه کوې زکات نه ورکوې عشر نه ورکوې حج در باندې فرض دی نه کوې د خدای کور له نه دی خدای مال دولت در کړی دی نو چې څه مصیبت تکلیف راشي نو بیا وایې دا ولې راکړه دا هم د سره خدای خو کړل دا مصیبت دی په سر را روانو نو الله د نه لرې کو په مال یې ورغورځو او دویم ځل چې مې الحمدلله وی نو په دې مې وی چې ما غلا نه ده کړې ما نه شوې ده که دا غلا ما کړې وي او د دې غل په ځای زه بیا به سو الحمدلله چې د دغې غل او ډاکو په ځای زه نه وم ما غلا و نکړه هغه وکړه او دریم ځل مې الحمدلله پس وی دا ښه ده چې غل رانه مال وړی دی ایمان یې رانه نه دی وړی یو بل غل دلته زما اړه ته ناست چې هغه ته شیطان وایي او ډېر زورور دی دغې ډاکونه هغه غل چې زما اړه ته ناست دی دومره زورور دی چې هغه الله ته قسمونه خوړلي دي چې زما د ستا په ذات او ستا په صفتونو قسمي چې دا بني آدم به نه پرېږدم دی به تا نه ګمراه کوم دا شکر دی چې مال یې یوړو خو چې زما ایمان یې یونړه مصیبت په وخت کې چې تکلیف کله راشي نو فریاد الله ته وکړه ګیلې به نه کوې شکوې به نه کوې او ته ووایه چې دا ما کې څه کمې دي ما څه غلطي کړې ده ما الله خفه کړې دی دا راغې سبا بل هم راتلی شي زر د هغې نه توبه ګار شه توبه وباسه په خپله به ختم شي نو دا نامناسبه سوالو سړی پې څونه خفه شي سم سوال به کې ډېر خلک ګورې زما وروڼو ما ته هم ټیلیفونونه کوي زنانه هم کوي نارینه هم کوي د دې لوډ سپیکر په ذریعه دا اواز د دې میډیا په ذریعه رسول غواړم چې هغې هم دا خبرې واوري ډېر داسې هلکان وي یاره یو جینۍ مې خوښه دا ماله راغلي دي ماله په خپله په جایزه مې خوښه ګناه مې ورسره نه ده کړې نه مې ورسره داسې د ګناه اراده شته جینۍ مې خوښه ده څه وظیفه راله راکړه چې مور پلار یې ماله راکړي دویمه لکه ته خو ورپسې څوک رشته دې لېږلې ده نه که نه هغه خو یې بل له ورکړې ده هغه یې بل له ورکړې ده داسې وظیفه چې د هغه نه خلاصه شي او مال یې راکړي الله دومره ظلم دی
دا د ګناه سوال نه دی پر دې کور روانه سین چې ستا خوښه ده دا جینۍ خو د هغه به هم خوښی که چې ستا دا کورنۍ خوښه ده خو چې چا غوښتله د هغه هم خوښی که اوس پردی کور دلته روانه د جینۍ پلار هم شرمې مور هم شرمې هغه خلک هم برباده خو چې هغه یې پرېږدي هغه نه خلاصه شي د هغه تېړه تور شي داسې څه تعویض او ساخت وکړه داسې څه چل څه وظیفه راته وښایه چې د هغه رشته ختمه شي او مال یې راکړي په خدای قسم د ګناه سوال دی بې ادبي د معافي ډېرې جینکۍ هم دا سوال کوي قسم په خدای جومات کې ناست یم ما نه په ټیلیفون تپوس کوي زه ورته وایم اوس تاسو په ذریعه م ورومه ځکه چې دا خبر عامه چې ټول مسلمانان یې وویل یاره مولوي صاحب یو هلک مې خوښ مور او پلار مې وله نه ورکوي زه یې د ماما زوی له ورکړی د ترور زوی له یې ورکړی پلانکي له یې ورکړی داسې وظیفه راته وخوه چې دا رشته مې ختمه شي او هغه هلک زه یاره خو ما ته خو چې په ټیلیفون کومه جینۍ داسې ویلې دي که نه نو داسې برابر کومه چې خوله کې اوبه وچې تا پردی لږ څه خوښ دی ته پردو هلکانو سجونه کې او بیا هغې له وظیفې کې ګناه کې ګناه له دعاګانې کې د خدای نه شرمېږي حیا در کې نشته دا یو لوی خم دی صاحب نه هلک او جینۍ ده مخکې نه یو بل سره په موبایل لګیا یو بل سره یارانه دوستانه جوړه کړي خو که هلک بل ځای واده وکړه مور او پلار وکړه جینۍ ځان وجني او که جینۍ مور او پلار بل چاله ورکړه هلک ځان وجني خو د شریعت اصول دي مور او پلار د پکار چې لاول د هلک نه تپوس وکړي څوک دله دواړه په سلا شي نو جینۍ دې وکړي جینۍ له دې هم تپوس وکړي چاله دې ورکړمه چې سلا شي د دواړو نو ور دې کړي ډېر داسې وي چې مور او پلار د جینۍ ولک نه خوښ او په زور یې ورکړي جینۍ دارو خوري یا ځان مړ کړي او بیا وتښتي دا ګناه کوي مور او پلار دا زیاتې کوي جینۍ نه تپوس وکړه او ډېر کله ته یو هلکي یو جینۍ خوښه یي مور او پلار یې وله نه کوي هلکه خو چې یو جینۍ خوښه ده ور یې کوله پاسونه په دې کې وکړه لیکن که چرته داسې وشوه نو دا دعا د ګناه ده د ګناه ده د ګناه ده درې ځله مې درته وویې چې خدای دغه رشته ختمه کړي او جینۍ چې زما شي او جینۍ وایي خدای دغه رشته ختمه کړي او چې دا لږ زما شي پر دې کور روانول ګناه ده د دې ګناه سوال کول دې له خلک وظیفې کوي دې له دعاګانې کوي دې له منښتې کوي خلک که داسې وشو زه به دا دعا عبادت دی منښتي عبادت دی وظیفه عبادت دی نو عبادت ګناه لکې چې پر دې کور دې روان شي خو چې دا لږ زما شي پر دې کور دې روان شي خو چې دا جینۍ زما شي آی های مهرباني وکړې ټول هلکان یو شی دی اخلاقو ته وګوره او دین ته وګوره د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه زوجوه ایاه چې داسې څوک دنه جینۍ لور خور وغواړي چې دین هم پکې وي او خوی هم ښي دوه څیزونه دي دین هم پکې وي خوی ورکوه والا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض او که دې ورنه کړه ګوره لویه فتنه به جوړه شي دا جینۍ ورپسې ونه تښتي بل چا پسې ونه تښتي جنجال درته جوړ نه شي دا جینۍ په ګناه کې مبتلا نه شي دا هلک په ګناه کې مبتلا نه شي دوه څیزونه وګوره یو دین یو خوی زیر خلک یې په مال پسې لور ورکړي هغه هلک بې دینه سبا چې دین نه دی خبر شریعت نه دی خبر په ښځه ظلم کوي هغه بدخویه دی بدخویه په هغه مال به څه کوې لور خور دی په مال پسې ورکړه د خدای نیکبخته بدخویه دی ته بیا ټکی ویې تا کرې نه را پرېږدي غریب دی ښه دی غریب خو چې دین پکې وي او خوی یې ښي چې د لور خور ژوند دی ورسره خشتی مونږ خلک دقې مال وخوړو او د سپین پوټکي وخوړو او دا کټونه او د ډبل بیډونه چې دا مال ورسره ډېر راشي او کالي ورسره ډېر راشي دا به ساټې په دې کټ به څه کې دا به خورې دا به ساټې په دا سپین پوټکي څه کې چې بېدینه دی انسان دغه جینۍ چې تا وکړه بدخویه د هغې سره څه کوې سبا د پلار ته هم کنځل کوي مور ته هم کنځل کوي ژوند سره نه تېروي خدای ته وګورئ په شریعت عمل دی له خلک صاحبه نن ورشه وګوره نظرونه کوي ما منښته کړې ده صاحب ما خو ډېرې وظیفې وکړې او تهجدو له پاسم او خصوصا جینکۍ دا لوبې کوي
او ما خو ډېر زیات وس وکړو او ډېرې وظیفې مې وکړې، دعا نه قبلېږي. څنګه دعا ده؟ یو هلک مې خوښ دی، هغه له مور پلار بل څوک کړي دي، دا وظیفې کوم چې هغه پرېږدي ریتې تور شي او ما وکړي، زه خدای دې بې خوباسه هغه پرېږدي پردی جینۍ غر کې پرېږدي او ته وکړي، تا کې څه چل دی؟ مردار دې ښه رټم په تېره پورې تاسو ته هم دی دا خدای پورې ټوکې کول مسخري کول دی الله پورې. سم سوال هغه یو واقع ده چې ته د عبرت ته ده درته به وایم د عبرت ته. شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه شهید الله دی په قبر انوار ناظر کې دا هغه نه مې اورېدلی و یو سړی و نیک چې ته نیک سړی الله نه سوال کو چې خدای پاکه یو درې دواګانې راله قبول کړي، داسې درې دواګانې راله قبول کړي چې زه څنګه غواړم. د غریب کې سوچو چې یو به ښځې له جنت غواړم، بچو له ځان له به غواړم. الله ورته الهام په شکل کې پوهې پړه کې ور واچوله چې زه ستا درې دواګانې چې ته څنګه وې هغه قبلېږي. راغې ښځې ته یې لوی د خدای نیکبخته ښځې ته سره پالل وې، ښځې ته یې لوی ښځې درې دواګانې به زما قبلېږي. ما ته الله پړه کې دا راواچول. ښځه ورته وایي دوه ستا یو زما. نو دې ته څه غواړې؟ زه داسې دوا غواړم چې ستا پکې خیر دی. ښځې په قلار کښېنه دا سوچ کوو چې زه څه غواړم هغسې دعا خدای قبلوي. سوچ کوو چې څه غواړو د الله او ته چې څه غواړې غواړه. خو زه ما دپاره یو سوال وکړه. وایي څه سوال؟ وایي چې ما خدای واپس د 1400 کالو جینۍ کړي او داسې ښکلې شم چې په دې ټول کلي کې زما په شان ښکلې څوک نه وي. سړیه ستا به مزې وي چې زه راته ښکلې په دې کور کې ګرځم را ګرځم او د کېړو نه درته ټقار وباسم، نو ته به هم خوشحالې ته به هم سور کې. دا خو داسې دوا ده چې زما هم پکې خیر دی ستا هم پکې خیر دی. خاونو ته یې ښځې اتیا او یو سلو ته رسېدلي بس ته اوس قبر کې پې پرتې دي. د خدای نه جنت غواړو، د الله رضا به غواړو، د قبر خوشحالۍ به غواړو. سوچ کوو چې هغه غواړو هسې مرو. وایي ته ځان لکه جنت غواړې او کار څه غواړې؟ ما له به دا سوال کوې. او ښځه خو د دې مکر خو لتزول منه الجبال. الله وایي داسې مه کوئ چې غرونه سوري کوي. په ژړا شو ته ښځه چې خاوند ته اوښکې وبهیئ که د قسط او جاړي چې کوټې ته دننه شي بیا خاندي. وی سړی ګلدین کاکا خو مې د دوکه که که نه د قسط او جاړي او سترګو کې به اوښکې وبهیئ او ځان به خفه کړي. سړی وایي ښځه دغه دی لاړمه نو کوټې ته لاړه شي بیا په مخ وبهاشي او خاندي. وایي څنګه مې سړی چپک او دوکه مې خیر وی جلل او جلل. شیخ الاسلام صاحب چې دی نو هغه غریب وی دا یو دواره دا به پکې دی ښځې بل خو به څه نه غواړې. نه 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 دوی د الله نه غوښتې الله زما دا ښځه واپس پېغله کړه د 1400-1500 کالو چې مخکې څنګه وه خو د هغې نه چې ښه قشتی الله وعده کړې وه. یا د الهام په شکل کې یا د پیغمبر په خولې کې دي چې د پیغمبر څوک خاص سړی واپس پېغله شوه چې شیشه کې ځان ته وکتل جنۍ خوشحاله ده. څو ورځې تېرې شوې بوډا ته وایي شیخ صاحب ته شیخ الاسلام صاحب داسې کار دی زما ستا نه کېږي ماله طلاق راکړه. یا ښځې دا څه وې؟ نه نه یو ځل مې در سره ځواني زړه کړې ده بیا در سره زړه کړم. ته ما ته وګوره ته ځان ته وګوره دې مخ ته دې وګوره دې سپېمو ته دې وګوره دې چیچړ غاښونه دې نشته دې لاسونو ته دې وګوره ته اوس ما سره جوړېږي. زما پرېږده چې چېته نوجوانه لږ وکړم او ته ځان له چېته بوډی وکړم زه تا سره دوباره ځواني نه شم زړو. بس شیخ صاحب وایي چې خدای دا څه په غولو واوړېده. ښځې سمه چې نصیحت وینا بلکل نه کېږي ما پرېږده. بس غوسه کې راغې دویمه دوا مې استعمال کړه. وی خدای زما دا ښځه بوډۍ کا خو هغسې بوډۍ نه چې سمه بوډۍ شي بلا شیشه کا چې دا روزې پرې راوغورځېږي او دا چیچړ مخې شي او چیچړ لاسونه یې شي چې دا خلک ته یېرېږي. اخو الله وعده کړی و مقصې شوه چې شوه او ښځې په شیشه کې ځان ته وکتل او بل یې جوړ کړ. دا ما نه یې څه جوړ کړل؟ ویم داسې ښې نه نه ما خو در سره ټوکې کول ته جوړ په ټوک هم نه پوهېدې.
لاړه رونو پسې رونه یو پسې راوسته رونه راله کوتکو په لاس وی قسم په خدای که دې پرېږدو تا د ازبرګي دی نه ده چې تجربې زمونږ په خور کې دا د شپې تهجد دی لکې زمونږ خور باندې تجربې کې لیباټري دا ستا لیباټري ده کله ته ځوانه جوړه کله ته بوډا څه شی جوړ کړی دی د کلي ماشومان ته یېرېږي هغې خو سترګو نظر نه لګي وروسته داسې کي نو په لاره ځي دا څه به لارې ته جوړه کړې ده څرمن دی وباسو فیصله یې ورسره په دې وکړه چې مخکې څنګه بوډی وه که نه بس نه ځوانه ښه ده او نه داسې بس هغسې دي شي هله شا به دوا وکړه یوه دوا ده غریب پاتې وه درېم دا یې وکړه خدای پاکه زما هغه ښځه چې مخکې څنګه بس هغسې کا هغه مخکې بوډی چې وه نو هغسې شوه درې دواګانې په یوه ښځه کې لاړې او ښځه همغسې پاتې شوه چې څنګه وه ګوره دا غیر مناسب دوا ده غیر مناسب هغه یو سړي سوال کوو که نه لیلة القدر شپه وه نو لیلة القدر خدای پاکه که ماله خدای پاک د قدر شپه زه پکې یو سوال کوم زه خدای زما دا ښځه د سرو زرو مولې کې ښځې وې که مولې زه به ویم چې زما دا میړه د سرو زرو مولې کې چې کله تې را پوزه را پرې کوم خرڅوم او کله تې را غوږ را پرې کوم تاسو د خدای پورې ټوکې ټقالې الله پورې ټوکې ټقالې به نه کوي غیر مناسب سوال به بالکل نه کې یو صحابي راغی په ترمذي شریف کې حدیث دی منځ یې وکړه او لاس یې پورته کړ او څه وایي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا یا الله په ما هم رحم وکړې او زما په پیغمبر حضور پاک هم رحم وکړې او چې په بل چاړو رحم ونه کړي رسول الله مبارک آواز ورکړه لقد تحجرت واسعا وی د خدای فراخه رحمت دې بند که د خدای نیک بخته داسې وایي چې الله په ما هم رحم وکړي او په ټولو مسلمانانو هم رحم وکړي ولې خدای پاک کمزوري دی خدای رحم کم دی چې ما ځان یادې او نور مخلوق نه یادې او حدیث کې راځي د حضرت ثوبان رضی الله عنه حدیث دی د حضور پاک نه نقل کوي وی هغه مولا خیانتګر دی هغه مولا خیانتګر دی چې ځان ته دعا کوي او خپلو مقتدیانو ته دعا نه کوي دی خو چې په دې مسلو ضروري دی مقتدیانو دې دپاره ضروري دی چې ته به دعا کې مونږ هم یادې مونږ هم شریکې درې کسان خیانتګر دي یو پکې هغه مولا دی هغه امام دی امام د قوم چې دی ځان ته صرف دعا کوي او قوم ته دعا نه کوي قوم ته دعا وکړه امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه دا مناسبه دعا ده او په دې باندې زه خو یقین وکړئ چې کله م تلیم داسې حرمینو مبارکینو ته او دعا کوم نو تاسو پکې یادوم لکه ټول یادو مقتدیانو شاګردانو د جمعې چې څوک راځي او زما بیان لا دا ټول یادو ولې یادو یو خو د پیغمبر امت دی ما سره مینه ده محبت دی لیکن حضور پاک فرمایي چې کومه دعا دې بل وکړه که نه او زه هغه له سین قبلوم دغه دوا به طالب قبوله کړم ولې پکې بیا مونږ کوتاهي کوو نو نامناسب دعا به یو حضور پاک فرمایي چې د خدای نه مرګ هم مه غواړئ دا به نه وایي چې یا الله ما مړ کړه ولې مرګ څه شی مرګ چې راشي مرګ خو خطرناک زهر دی چې تاسو کړئ که دا سړی نیک دی ان کان محسنا فلعله ان یزداد که نیکي به زیاته وکړي درود شریف به وایي ذکر به وکړي تلاوت د قرآن به وکړي 2 رکعاته نفل به وکړي مسلمان سره ښېګړه به وکړي وان کان مسیئا فلعله یستعتب او که دی ګناهګار دی کیدای شي خدای نه معافي وغواړي مرګ سوال بام د رب العالمین نه کوي نو هغه سوال چې هغه نامناسبه دی ابا بالکل د الله پاک نه کوي په دې رب العالمین خفه کېږي یو